یو ښځې خپل خاوند له ووایي چې زموږ د واشروم سره زموږ د باتروم سره چې کم د بیرې د بوټی دی نو دا کټ کا ځکه زه چې کله واشروم یوز کوم نو دې کې کارغان مارغان کینی او ماله ځان ډېر بد ښکاري چې دغه کارغان او مارغان ماله ګوري څه ټایم چې زه باتروم یوز کوم. پخوا به داسې باترومونه و چې هغې به اکثر چتونه نه وجي نو دا د هغه ټایم واقعه ده. نو هغه سړی ډېر زیات خوشحال شوی دی چې یا الله ماله خو ډېره ښه ښځه راکړې ډېره نیکه شریفه ښځه دې راکړې چې کارغانو مارغانو نه هم ستر کوي. سړی لګېدلی دی د بیرې هغه بوټی کټ کړی د بیرې بوټی یا د څه بوټی هم هغې کټ کړی دی جي. ټایم تېرېدو دې سړي به خپل کاروبار کولو دوکان او سهار بتلو ماښام بتلو. یو ورځ داسې بې ټایمه غوندې کور ته راغو چې یې وکتل نو خپله ښځې یو پردي سړي سره ګیره کړه. ښځې چې پردي سړي سره ګیره کړې ښځې له هېڅ نه دي ویلي بس خپل سامان یې پیک کړی دی او وتې دی بغداد له وتې جي. بغداد کې ټایم تېرول هلته هم څه ټایم پس خپل کاروبار شروع کړی دی هلته یو جان پهچان جوړ شوی دی. دا واقعه لږه واورئ زموږ دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی انتهایي غټ عبرت زموږ دپاره په دې واقعه کې پروت دی جي. څه ټایم چې دی بغداد له تللی دی هلته خپل کاروبار شروع کړی خپل بزنس شروع کړی دی. کومه علاقه کې چې بیا دی اوسېدو هغه علاقه کې خلکو سره تعلقات شروع شوي دي چې په هغه علاقه کې یو مالدار سړی و چې یو ورځ د هغه د کور نه د شپې غلا وشوه جي. د شپې چې غلا وشوه د شپې په محله کې درز غوبلو دی هم راوتلی دی معلومات کړی دی چې دا څه چل دی هلته چا ورله ویلي چې دغه رنګ فلاني خان نغلا شوې ده. ده چې کتلي د هغه فلاني خان چې کوم و د هغه یو نوکر و چې به کله ګرځېدو نو یو خپه به یې په ځمکه باندې داسې نیمګړې غوندې کېښه خپل فل خپه به یې په ځمکه نه کېښه یو به یې فل کېښه او یو به یې داسې نیمګړې کېښه په پنجه باندې به هغه یو خپه وړه ځان سره ځي. زه چا نه تپوس کړی دی چې سعید خان نه خو غلا شوې ده خو دا نوکر دا یو خپه اوچته ولې وړي نو چا ولله وي چې یاره دا خو ډېر شریف انسان دی او په ده خو د شرافت ختمه ده دا خو انتهایي نیک انسان دی او دی خو دا یو خپه ځکه په ځمکه باندې پوره نه کېږي دی وایي هسې نه زما د خپې لاندې چېرته د الله مخلوق راشي او چېرته میږی یا څه مړ نه شي زما د خپې لاندې چونکه یوه خپه چې کومه زه پوره کېدم خو د مجبورۍ نه کېدم خو بله خپه ځکه په دې وجه پوره نشم کېښی چې چېرته زما د خپې لاندې میږی رانه شي. دی بس ډایرک هغه خان ته ورغلی دی چې انویسټیګیشن اړو ضرورت نشته او ستا هغه نوم ستا دا نوکر دی. هغه خان هم حیران شوی دی چې څنګه چل یار دا خو زما ډېر د بروسې نوکر دی او دا خو انتهایي شریف انسان دی هر ټایم چې کوم دی د الله پاک ذکر کوي او دا ورپسې هم مشهوره وه چې په یو خپه ځکه ګوډ ګرځي چې د الله پاک مخلوق ازار نه کړي. نو هغوی به هغه یقین راتلو خو بیا هم پولیس ته هغه ووایي چې دغه څه ټایم چې پولیس انویسټیګیشن کولو نو هغه پولیس ته ووایي چې خیر دی د ما کور کې چې څومره هم خلک دي ټول نه انویسټیګیشن وکړه که نوکر مې نوکر څه دي. نو بس پولیس چې کله څه ټایم انویسټیګیشن کې دغه نوکر رانیولی دی او بس پولیس چې انویسټیګیشن دوران کې نوکر خپله خوله کولاو کړی چې یو غلا ما کړې ده. نوکر نور هم حیران شوی دی په سبا ده پسې راغلی دی کوم سړي سره چې خپلې ښځې دوکه کړې وه ده پسې راغلی ده له وایي چې هر څه دې منم خو دا د څنګه پته ولګېده په هغه باندې خو زما د غلاړو شک راتلو نه هغه خو ځان داسې جوړ کړی و هغه خو ځان داسې نیک او شریف جوړ کړی و چې هغه خو به یو خپه هم په ځمکه پوره نه کېښه چې داسې نه د دې خپې لاندې مې د الله پاک مخلوق دغه نه شي او هغه باندې ستا شک څنګه راغو. نو ده ورله وایي دا ماله نصیحت شوی دی او دا نصیحت ماله کور کې خپل یو بوټي کړی دی کور کې یو خپل د بیرې بوټ راله دا نصیحت کړی دی او نصیحت یې راله دا کړی دی کوم خلک چې وایي د ضرورت نه زیات د نیک راتللو نظر مطلب په نیک کوشش کوي چې زه خلکو له نیک ښکاره شم نو عموما هغه خلک دومره نیک نه وي څومره چې هغه ایکټینګ کوي. نو دې کې اوس د ما د دې خبرې مقصد دا نه دی چې کم خلک نیک کاري نو یې به نیک ني نه چې دا عموما ډېر کم خلک په داسې چې صرف د دکاوي دپاره د ځان خلکو له شو کولو دپاره په لاس کې تسبیح راولي یا هغوی داسې حرکتونه شروع کړي چې خلک وایي دا فلانی کس خو ډېر پرهیزګاره دی او بیک چې د هغه کم بیک اینډ باندې کم حرکتونه وي کم دغه وي نو هغه مطلب د هغې اپوزیټ وي. فرنټ یو بل فرنټ چې کم دی خلکو له دا یې شو کوي چې زه یو پرهیزګار یو ډېر متقي یو ډېر نیک انسان یم خو بیک اینډ باندې د هغه چې کم حرکتونه وي د هغه چې کم کرتوتونه وي هغه د دې اپوزیټ وي. نو داسې خلک زموږ په معاشره کې شته او دا حقیقت دی دا ډېر لیمیټډ خلک دي مطلب ډېر زیات نه دي کم خلک دي چې د دې دکاوه کوشش کوي چې زه ډېر ښه یم خو واپسۍ کې هغوی مطلب هغه رنګ ښه نه وي په بیک اینډ باندې. نو دا یو واقعه ما تاسو سره شریک کړم د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.